حسن بصری رحمه الله نه چا تپوس وکړو وی حضرت د قیامت په ورځ به د ټولو نه په سخت حالات کې څوک وي د ټولو نه خطرناک انجام به د چا وي. نو حسن بصری رحمه الله داسې په سوچ کې لاړو او د هغې نه پسې ورته وفرمایل چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه سخت انجام او سخت حالت د هغه چا وي کوم خلک چې د کرسو خاوندان دي، د عهدو خاوندان دي، په غټو غټو سیټونو باندې فایز دي، په غټو غټو عهدو باندې فایز دي، په غټو غټو کرسو باندې ناست دي، د غټو غټو کرسو خاوندان دي او دی په دغه خپله عهده په د خپله کرسۍ کې د خپلو ماتحتو سره غدار دي، یعنی دی ظلم کوي، دغه خپله عهده دغه خپله کرسۍ دا د غریب خلاف استعمالی، دا د ظلم په ملګرتیا کې استعمالی او دا د مظلوم خلاف استعمالی، دا ظلم کوي، ظالمان دي په دغه خپل عهده کې په د خپل منصب کې. نو وایي دغسې خلک به د قیامت په ورځ د ټولو نه سخت خطرناک انجام به د دغسې خلکو وي. نو نن که موږ تاسو وګورو د حسن بصري رحمه الله په دې نصیحت کې د هغې خلکو دپاره چې هغه د کرسو خاوندان دي او د غټو غټو عهدو خاوندان دي، د هغې دپاره پکې یو خاص پیغام دی. الله عهده درکړې ده، الله یو منصب درکړی دی، الله یو مقام ته رسولی. نو دا ګوره یاد ساته دا وخت ډېر په تیزۍ سره روان دی. نن به ته مې، نن به د عهده مې، نن به د کرسۍ مې وي، خو سبا به نه ته یې. دا عهده خو به موجوده وي، دا کرسۍ به موجوده وي، خو دا یاد ساته ته به نه او ته به داسې ځای ته ځې چې په هلته کې به بیا ستا اړخ هم چې دی نه بدلیږي، هلته کې به بیا ته حیرانې، بیا به تا نه د دې هر څه تپوس کېږي. لہذا نن تا سره موقع ده، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، د خپلو غرباو سره، د خپلو عوامو سره چې دی مینه محبت وکئ، د ظلم نه ځان وساتئ، د حق ملګرتیا وکئ. د ټیپو سلطان رحمه الله قول دی او ډېر بهترین دی، په دغه باندې د خپل خبر راغونډوم. فرمایي وی گیدڑ کی 100 ساله زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے. نو لہذا که ته 50 کاله په یو کرسۍ باندې ناست یې، په یو عهده باندې فایز یې، خو ته په دغه کې غلی او ظالم یې، نو د هغې نه دا ښه ده، په هغې کې ته د ظالم ملګرتیا کوې، نو د هغې نه دا ښه ده چې 2 ورځې 3 ورځې دې ستا دغه عهده وي، خو چې د الله رضا او د مظلوم ملګرتیا او د ظالم سره په مقابله نو دغه به ډېره بهتره وي د هغې راتلونکي ورځې دپاره، د قیامت د ورځې دپاره او د خبر او د حشر دپاره. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي. سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ښکاري په دې باندې به موږ سره په وټساپ باندې رابطه ساتئ.